أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سورة المائدة 32 نمبر آیت. الله تعالی ومن أجل ذلك ردی وجنا ردی واقع د وجنا چې کوم مخکې واقع ذکر شو. ځینې علماء د ذالک نه مراد دا واقع ذکر کړی ده چې دی واقع د وجنا چې په دې واقع کې د قابل او د حابیل واقعات چې په دې کې کوم ناجایز مړی شوی دی، یو مظلوم شهید شوی دی، او د مظلوم وجل او د مسلمان نه کس وجل ډېره لویه ګناه ده، نو دغه واقع د وجنا. او ځینې کسان داسې وایي چې ذالکه کې اشاره دی واقع ته نه ده، بلکې ذالکه کې اشاره دی خبرې ده چې د ظالم لاس نه نیول او ظالم ته موقع ورکول چې د مسلمانو یې نتویږي د دې د وجه نه. کتبنا موږ فرض کړی لازم کړی علی بني اسرائیل باندې. څه شی مې فرض کړی د کتبنا کې هم دغه دوه خبرې شوې چې موږ فرض کړی په هغې باندې قصاص، یا موږ فرض کړی په هغې باندې د ورستانۍ خبره انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، چې یقینا هغه څوک چې قتل کړي یو کس لره بغیر نفس، بغیر د مقابلې د بل کس نه، یعنی مړی نه دی کړی، قاتل نه دی خو چا قتل کړو، فکأنما احیا او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد د پزمکه کې. فساد بس مستر روان دی. فساد ته ویل کېږي عام انسانان وجل، د هغې مارونه ضبط کول، هغوی یرول، د پزمکې فساد کول دی. د فساد مشهوره معنی دا د فساد خپله معنی د ورانۍ کول. نو فساد یا مفسد د هغه چا ته ویل کېږي چې د انساني ژوند کې له دوه شیزونو ته رکاوټ جوړ شي. انساني جسم چې کوم دی دا الله تعالی چې کوم پیدا کړی دی د دې دوه حیثیت دی، یو روحاني حیثیت دی، یو جسمانی حیثیت دی. د جسمانی حیثیت دپاره د انسان خوراکونو ضرورت دی، د دنیا د ژوند اسبابو ضرورت دی، د کپړو ضرورت دی، د رهایش ضرورت دی، دا د انسان جسمانی ضرورت دی. او دویم د انسان د ژوند دپاره روحاني ضرورت دی. روحاني ضرورت یې پوره کېږي په دین باندې په عمل کولو سره، په شریعت باندې عمل کولو سره. دغه دوه ضرورت چې کوم د انسان لري، یو د انسان هدف او مقصد هم دی او ضرورت یې هم دی، او د بل صرف ضرورت دی. د دوه مقاصدو کې چې څوک رکاوټ جوړېږي دا فساد دی، دا ورانې دی، او دغه کس ته مفسد ویل کېږي. لہذا غلم مفسد دی، قاتل هم مفسد دی، خو د دې سره سره هغه سړی هم مفسد دی چې د اسلام دشمن دی، د اسلام د خاتمې لپاره خواري کوي، کوشش کوي. دلته کې فساد عام پرېښود او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد کولو نه بزمه کې نه د اسلام دشمن دی او نه د انسانیت د ژوند ته خطره ده، انساني اسبابو ته خطره هم ته نشته دی، عام انسان دی او چا قتل کړو. فکأنما قتل الناس جميعا، گویا چې د قتل کړي د ټول خلک یو قتل سره دومره د مجرم وګرځېد لکه ټول انسانان چې وجلي. ومن احیاها، او چا چې بچ وساتو ژوند د یو کس، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا چې د بچ ساتل ژوند د ډېرو خلکو، د ټولو خلکو. نو په دې ځایونو کې د دې آیاتونو سره دا مسله واضح شوه چې اسلام د امن دین دی. کومو ځایونو کې د جهاد احکام د غیر ظالمانو، د جابرانو، د خاتمې دپاره دي چې په دنیا د مخ نه فساد او فتنه ختمه شي. اصل کې د اسلام فارموله دا ده چې د انسانیت خیرخواهي ولټولی شي او د مظلوم سره لاس وشي، خلکو د ژوند اسباب برابر شي. نو دغه اسبابو ته دغه سہولیات چې څوک خطره جوړوي هغې د خاتمې دپاره اسلام جهاد فرض کړی دی. نو اسلام د امن دین شو، در فساد دین نشو. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، یقینا راغلي و دوی ته رسلنا پیغمبران زموږ بالبينات په واضح دلایلو سره. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، بیا یقینا ډېر د دوی نه بعد ذلك رسل دغې نه چې پیغمبران رالو فی الارض فزما کې لمسرفون، خامخا زیاتې کوونکي دي. مسرف او مفسد دا دواړه یو شی دی. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اوس د مخکې د بره د فساد ذکر وشو،
چې کوم خلک فساد کوي هغه قتل جایز دی. کم چې فساد دي نه دي داغي وجل دومره جرم دی لکه سره چې ګون انسانان وجلي. و د ذکر کې د احکام د حدود ذکر کیږي د ځمکې په سر باندې امن راوستلو لپاره اسلامي حدود او احکام ذکر کیږي. الله تعالی و انما جزاء الذين یقینا بدله د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې هغه مخالفت د الله او د رسول کوي. د الله او د رسول مخالفت دا دی چې الله حکم را لګلې دی چې څوک به ګناه دی وجل کیږي نه. نو پیغمبر علیه السلام دغه مسالې بیان کړی دی. نو حکم د الله تعالی دی او بیان والی نبی علیہ السلام شو. نو دا حکم نسبت درونو د کیږي ګویا چې د الله او د رسول حکم شو. کني اصل کې دا د الله تعالی حکم دی د رسول حکم نه دی. رسول صرف د بیان لپاره دی. دغه شان د کې الله تعالی ویل چې قتل دی نه کیږي سود غلا نه کوي د بل مال د ضبط کوي نه په زور باندې یا په غلا په پټه طریقه باندې په ښکاره طریقه باندې د چا مال دی وਹੀ نه. دا حکم د الله تعالی د پیغمبر اسلام بیان کړی دی. نو د الله او رسول ته نسبت وشو. او سړی غلا کوي نو د الله مخالف شو د رسول مخالف شو. سړی ناجایز قتل کوي د الله مخالف د رسول مخالف دی. نو ځکه الله تعالی وایي چې بلد هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې مخالفت د الله او د رسول کوي. ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي بزمه کې د فساد معنا بار مکه موږ وکړه. هغه سړی چې کم د اسلام دشمن دی یا د انساني د ژوند ضرورت او سہولیات دشمن دی پر دې مال ضبط کول شوقي دی د مفسد دی. نو کم کا صدا شي کوي اي يقتلوا قتل دکړي شي او يصلب ير پانسي شي او تقطع يد کټ شي ايديهم لا سن دوی وارجلهم خفيد دوی من خلاف رد بدل دیتا وای چې خی لاس سبا غسخ پکټ کی او که غس لاس د وخت دغه سبا خیخ پکټ کی د رد بدل چې بيخي رسې د تلو نه وځي نس نه بده چې بیا ورانی نه کوي. او ينفو من الارض یا د وشړل شي د زمکې نه وشړل چته بزي جیل ته بلاړ شي. د زمکې نه شړل معنا دار جیل ته واچول شي. د ذکر کې دا کوم سزاګان چې ذکر شوي دا د جدا حالت لپاره دي. وځه سړی بزما کې فساد شروع کړي دی خو څنګه فساد یو سړی قتل کړي دی ناجایز قتل کړي دی هغه د قتل قابل نه هغه مفسد نه قاتل نه د وجلې دی نو شریعت دا فساد دی. شریعت دا وجد دی وجلې شي قصاص دي شي خو سره دی نه چې چانه مال نه دی قصاص صرف مړه پکې شوی دی مال چا ضبط کړي نه دی. دویم سزا چې کوم دا ایو سولبو یا دی پانسي کېږي په هغه صورت کې زرندولې کېږي به د مارینه چې دې قتل هم کړی دی مال یې مخستلې دی دوه نه کار کړی دي دا پانسي چې زرند بشي مارینه به زرند شي او به وجلې شي په طریقه باندې. او تقطع ايديهم یا به کټ شي لاسونه د وارجلهم مخفي من خلاف رد بدل د هغه صورت کې چې سړی صرف غلا کړی دا قتل پکې نه دی شوی خدای ولګي د ځای کې راستو او خلک غیر کو لوټې کو نو د خپل لاس په رد بدل کړ شي. مخکې تاسو به دا خبره اوریدلې چې د غل نه بلاس کټ کیږي. د غلا کې دوه قسمونه دي. یو ته ډکیتی ویل کیږي چې سړی یو ګروپ ساز کې او ځکه ناس یو خلک بزور نیسي او مال ته اخلي جبران کورونو باندې ورننوز دي کورونو کې مال لوټي بخپي وباسي. دا ټکیتی دا خطرناک جرم دی. دا هم د مسلمانانو هغه امن هغه هم خطر سره مخامخ کو دا هغه عزتونه هم خطر سره مخامخ پر دې کور باندې ورتل یا قافلې په شکل کې ناسته خلک لوټل او خلکو معلوم ته خطر جوړ کړل د دې نه مخفي او لاس رد بدل کټ کیږي. دا هغه خلکو د پاره چې هغه چا د پاره حکم شجاوي ګروپونه ساس کړي خاص کندونه نیولې زګینه نیولې چې کله گاډي تیریږي نو ګون خلک گرفتار کی ویني او بس سو سره پاکي ته والی دا خلک جرم او سزا ده. دویم قسم غلا هغه د سره پټ غلا وکي سره گاډي کې نه سه پټ د جیب والي شو یا سړی ساروی بيزي د باړې د شړلې دی غواګانې دي او څوک راغی د باړې نه پټي کوندې بولی نه به څوک نیولې شوی د مګ زور شوی دی د مګ ټوپک استعمال شوی دی پټه کوندې غلا وشو او دغه قیمت چې کوم دی لاس درهم ترسي کې دومره مال پټ کړي د نه کتر ګلاس نه کټ کیږي نو هغه نه بسره لاس کټ نور باخ ودی باندې کار نه لرل کی و د ځکه کې د خپل لاس چې ګډ وډ کټ کیږي دا هغه خلک دي چې بلارو کې ناس دي خلکو نه بزور مال اخیستل د اصلحي بزور د مال اخیستل دي خلک یې راولې دي خو دې منځ کې مړ نه دي شوی قتل نه دي شوی نو که داسې غلر چاله په لاس باندې ورلو نو هغې نه بخپیو لاس ګډ وډ کړ شي. او ينفو من الارض یا به وشړلی شي د ځمکې نه به کوم وخت کې هغه وخت کې چې کله دې مال هم نه دی اخیستلی
قتل هم نه دی کړی خو دومره معلوم دی چې ډاکوان دي دا کار کوي دی پیشه ده ډاکوانو په ګروپ کې ناس پاس دی ځان یې تیار کړی دی او دا خبره یقیني معلومه ده چې ډاکوانو په ګروپ کې دی خو دې سره نه غلا صاحب نو سم غلا ثابت کړی ده ان به من قتل ثبت کړی دی او دې سړی موږ په لاس باندې راغی نو اسلامي حکم دا د جیل کې بند کړی شي دې د پاره توبه وباسي بده ځکه نو کې کوم احکام چې ذکر شون بدی کې ځنې دسي دي چې هغه ته حدود ویل کېږي یو دوه قسم احکام دي په شریعت کې یو د حدودات ویل کېږي بل د تعزیرات ویل کېږي حدود هغه دي چې کوم الله تعالی ټاکلي دي هغه کې د انسان هیڅ دخل نشته په دې کې سفارش هم نه چلیږي په دې کې د شاه ماپ کول هم کار نه ورکوي په دې کې د حکمران هم څه لاس نه رسیږي قاضي په کې لاس نه رسیږي چې په حدوداتو کې د ګوتې وښي بدل لیکي لکه یو سړی ولګېد بلې قتل کو هغې باندې ګواهان شته دی چې دی قتل کړی دی شرعي ګواهان پې موجود دي نو حکومت نشي کولی چې دغه سړی دا قتل چې کم شوی دی ثبوت شوی دی دغه قتل بدله قصاص دی د حد دی دی ولګي د هغې نه مالي پیسې دی والي جرمانه دی والي او یا ولا دغه قتل قصاص راوالي په جیل ولا بدل کې چې دی به دومره کال جیل تېر کړي نو په حدوداتو کې شریعت د اجازه چاله نه ده ورکړې دا منع دی او په حدوداتو کې د چا دپاره سفارش کول دا هم حرام دی منع دی هېڅوک ولا چا سفارش نه کوي چې بچا باندې حد ثابت شو د هغې د سفارش په بیخي نه کېږي دا حرام دی منع دی ناجایز دی قاضي به ورته غوږ نه ږدي او عام خلک به سفارش نه کوي که چا قاضي غوږ کېښود قاضي ګناهګار او که چا سفارش وکړو سړی ګناهګار دا ټول ګناهګار به شمارلی کېږي نو په حدوداتو کې به دې کې معاف کول نشته دی په دې کې سفارش نشته دی په دې کې کمول او زیاتول نشته په دې کې د هېچا دخل نشته دا بس شارټ کټ احکام دي دویم قسم تعزیرات دي تعزیر هغه د چې کوم د حد نه کاته کمي د اسلام ځینې احکام او ځینې جرمونه سزاګانې داسې دي چې هغې دپاره قرآن او حدیث خاص قسم سزا ټاکلې نه ده او د هغې حکم په قاضي باندې په اسلامي حکمران باندې پرېښودلی ده چې اسلامي حکمران یا قاضي چې څنګه مناسب ګڼي هغه شان سزا به دې له ورکړي دغه چې کوم ذمهواري د حکمران او د قاضي په سر ټاکلی شوې ده چې ته بیا وټاکي دا سزا ستا په سر باندې شوه ته به حالات وګورې چې کوم سزا مناسب دغه به له ورکړي نو قاضي بیا دا زیاتولی هم شي دا کمولی هم شي په دې کې ګوتې وهلی شي د حالاتو په مناسبت باندې دغه شي د تعزیر ویلی کېږي په تعزیراتو کې سفارش چلېدی شي په تعزیراتو کې د انسانانو د ماپۍ دخل شته دی په تعزیراتو کې د کمولو زیاتولو کې د حکمرانانو دخل شته دی نو په دې ذکر کې چې کوم ذکر شو دا حدودات دي قتل پانسي لاس رد بدل کټ کول او جیل ته اچول دا حدودات دي په دې کې د انسان دخل نشته دی الله تعالی وایي ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم دا دوی دپاره رسوایی ده په دنیا کې دا ډاکوان او دا ظالمان او اجرتیان په دنیا کې دا سزا ده چې یا په قتلیږي یا پانسي کېږي یا به د لاسونه کټ کولی کېږي یا به جیل ته اچولی کېږي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او دوی دپاره په آخرت کې عذاب دی لوی جهنم ته به الله تعالی واجب وروسته الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم مگر هغه کسان چې توبه وباسي مخکې د دې نه تاسو قادر شئ په هغې باندې یعنی دغه مجرمانو د ګرفتارېدو نه مخکې تاسو هغه په خپله باندې توبه وکړه پښیمانه شو نو چې توبه وکړه نو الله تعالی خو انسانان توبه قبلوي او د توبې دروازې بندې نه دي څو پورې چې د توبې دروازې بندې شوې نه وي نور د مغرب نه راختلی نه وي زنقدم شروع شوی نه وي دا بطر الارض راوتلی نه وي دغې پورې توبه قبلېږي نو دې کسانو کې چې چا توبه وکړله او توبې داسې وه چې د ګرفتارۍ نه مخکې توبه وکړله فاعلموا تاسې پوه شئ ان الله غفور رحیم چې یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی د دې آیت حاصل دا دی چې توبه وکړه توبه داسې توبه ده چې الله تعالی قبلوي الله تعالی به جهنم کې دې سزا نه ورکوي چې کله قبول کړله البته په دنیاوي لیول باندې چې کوم حدودات دي حدوداتو کې به د چا دخل نه وي هغه به قشن ناپیس شي سړی د قتل یې کړی دی اوس توبه وباسي توبه دې وباسي څه خبره نه ده خدای به قصاص کېږي د هغې پورې به قصاص کېږي چې څو پورې وارثان یې معاف کړی نه دغه شان دغه سړی دی هغه قتل هم کړی دی مال یې ضبط کړی دی دا پانسي کېږي اگر که توبه وکړي د توبې نه بعد ګرفتار شوی دی خو توبه په خپل ځای د الله بیا معاف کړي به جهنم ته به الله نه بوځي خو دنیا کې خدای مجرم دی که نه دنیا کې خدای انسانانو حقونه ضایع کړي دي په دې آیتونو د باندې د دې مسلو باندې پوهېدلو دپاره ځان پوهولو لپاره یوه لنډه قاعده کلیه زده کړي هغه دا ده چې کوم احکام دلته کې ذکر شوي دي حدودات په دې کې ځینې داسې دي چې هغه صرف د الله تعالی حق دی
یعنی هغه کې شریعت اکثری اعتبار الله تعالی لور کړی دی، الله تعالی حق شمارل شوی دی. ځینې احکام داسې دي چې باقي زیات رعایت د مخلوق شوی دی چې دا مخلوق حق دی. اگر چې په شریعت کې حقیقت کې وګورئ نو کم سړی چې د انسان سره ظلم کړی د الله مخالفت کړی د انسان سره ظلم کړی دا حقوق العباد هم شو حقوق الله هم شو. او کم سړی د الله تعالی مخالفت کړی دی دا مجرم دی، د الله تعالی نافرمانه دی. خو احکام ځینې داسې دي چې باغې کې رعایت شوی دی. ځینې احکامو کې دا رعایت شوی دی چې د الله تعالی احکام شمارل شوي دي، او ځینې کې دا رعایت شوی دی هغه صرف د انسانانو احکام شمارل شوي دي. نو د حقوق العباد کې به دا خبره لازمي چې د انسان د معاف کولو لپاره کې دخل لازمي چې انسان معاف کړي دا معاف کېږي، چې انسان معاف نه کړي دا نه معاف کېږي. حقوق الله کې به الله تعالی کې وختله معاف کوي خو نه وختله معاف نه کې داسې به پاتې شي. اوس د بر احکامو ته بیرته تاسو ګورئ. سړی د قتل کړل دی، قتل معنی قصاص دی، خدا قصاص کې زیات رعایت د مخلوق شوی دی، دا حقوق العباد دي. اوس که سړی قتل کړي توبه وکړه ټیک ده چې الله تعالی نافرمانی کړي او الله یې معاف کړي. خو هلته کې د بنده حق د بنده ژوند ضایع کړی دی نو الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی بنده له چې کته نه معاف کړي نو ټیک په قصاص کېږي. دغه شان دغه سړی دی هغې مال قتل او مال دواړه ضبط کړي دي، دې توبه ویستله. چې توبه ویستله نو اوس توبه صورت یې داسې دی چې دغه کم مال ضبط کړل دا به د مالکانو ته واپس شي لازمي طور. یو خبره شوله. دویمه خبر د قتل پاتې شو. قتل که وارثانو معاف کړو معاف شو دې به نه قصاص کېږي. که وارثانو معاف نه کړو د وارثانو د وجې نه به دې قصاص شي، اگر چې د الله تعالی په نسبت باندې معاف دي. الله دې توبه وکړله خو هلته کې دا انسان حق ضایع کړی دی. درېیمه مسله کې یو سړی داسې دی چې هغې اجرتي سړی دی، خلکو نه به زور مالونه اخلي، غلاګانې کوي، او دغه سړی د توبې نه مخکې ګرفتار شو، خلاصونه خپل به کټ کېږي. که اوس توبه وباسي ودې باسي که نه وباسي خپله خوښه ده د الله تعالی سره معامله ده. خو د توبې نه د ګرفتارۍ نه مخکې توبه وکړله او مال یې ضبط کړی و نو مال واپس کړی شي. که مال یې نه ضبط کړی اسم نه کړی نه قتل کړی دی نه مال ضبط کړی دی نو دا سړی به داسې شي چې الله تعالی ته توبه وکړله الله تعالی په نسبت باندې بس آزاد شو. مخلوق به هم په دې باندې کار نه لري ځکه د انسانانو مجرم نه و د الله مجرم و توبه ورته وکړله او قتل او مال یې نه ضبط کړی. اخرنۍ صورت چې کله قتل او مال او هېڅ چل یې نه دی کړی خو د اجرجانو سره انډیوالي کړل، قاتلانو سره د غلو سره ناسته پاسته شوې ده او د هغې ناستې پاستې نه بعد د توبه وکړله. توبه وکړله خو توبه د ګرفتارۍ نه مخکې ده نو دا سړی به جیل ته نه اچولی کېږي، الله تعالی معاف کړو. او که دا سړی د ګرفتارۍ نه بعد دې توبه وکړله نو جیل ته به لازم ارتولی کېږي، دا به جیل تېروي، لازم به جیل تېروي او پاتې شي توبه خو الله تعالی سره خپله معامله ده که الله تعالی معاف کوي که نه معاف کوي خپله خوښې ده. نو په دې کې دغه مسله ضروري ده چې ځینې احکام نه سري انسانانو پکې دخل شته، ځینې احکام نه سري چې انسانانو له پکې هېڅ دخل نشته، هغوی له پکې هېڅ اختیار الله تعالی نه دی ورکړی، هغه صرف د الله تعالی حقونه دي. د الله تعالی په حقونو کې یو شی حدودات دي. حدودات داسې دي چې په دې کې د انسانانو خپل دخل نه پیدا کېږي. حدونه چې کم دي په قرآن کې 4 حدونه ذکر شوي دي. یو حد د هغه خلکو دی چې کم اجرتیانې ډکیتیانې کوي، کیني خلک په زور باندې نیسي مال ترې اخلي. دویم هغه دی چې کم قاتلان قتل یې کړی. دریم هغه دی چې کم زنا کړي. څلورم هغه دی چې کم غلا کړي خو ډکیتي انداز باندې نه، داسې په اجتماعي انداز باندې نه بلکې په پټ انداز باندې غلا کړي، په اسان انداز باندې چې هغې کې مالک باندې حمله نه وي شوي، اسلحه پکې نه استعمال شوي، لکه د چا جیب چا وهلی مثال په طور باندې په پټ غونډه کې کټ کړی پیسې دې ایستلي. دا 4 حدونه د شریعت قرآن ذکر کړي دي. پنځم حد چې کوم دی هغه د اجماع د امت نه ثابت دی، اجماع ده په هغې باندې. اجماع چې په کوم حد باندې ده نو هغه حد د شراب دی. چا شراب اوس کله دومره نشه شو چې د هغې حواس خراب شو نو دې له به شریعت حد ورکوي، حد بیشته دی او دا حد د اجماع نه ثابت دی. کم خلک چې منکرین اجماع دی هغوی د دې حد قایل نه دي، هغوی د شرابو د څښلو قایل دي و چې شراب څښلی کېږي څه پروا نه کوي. د اجماع خلک قایل دي چې کوم اهل سنت والجماعت دي، اهل سنت والجماعت په نسبت باندې په دې اجماع د شرابو کې حد شته. کم چې د اهل سنت والجماعت نه باطل خارج خلک دي چې هغې کې د اجماع منکرین هم شته دی نو هغوی د شرابو د حد قایل نه دي. نو ټول حدونه په شریعت کې 15 شو. بیا په دا 15 حدونه چې کوم دي په دې کې چې معمولي شک شبه پیدا شوه نو دا به ساقطېږي، بیا به حد نه وي. او په دې باندې اتفاق ده چې کله به حد کې شک په ولاړ شو، قطعي ثبوتونه او ګواهان موجود نه وو، معمولي شک هم ولاړ شو نو حد به ساقطېږي، حد به نه ورکړل کېږي، حد به بیا تعزیر ته اړولی کېږي. لکه مثال په طور باندې یو سړی د غلا وکړه
پغلا باندې یا قتل وکړو یا د زنا مسله د زنا کړه زنا د لپاره ګواهان پکار دي څلور ګواهان پکار دي درې ګواهان شرعي پیدا شو یو کم دی نو شریعت داسې نه کوي چې بس در اختیار وکړي ته ګرځه مزې کوه خیر دی څلور برابر نه شو ته بیا لاړ شه بیا جرم وکړه داسې اجازه شریعت نه ورکوي بلکې حد نه به شی راکم شي خو تعزیر ته به واوړي او تعزیر کې به قاضي خپلې اندازې ته وګوري چې دله څومره سزا پکار ده نو قاضي چې څومره مناسب ګڼي چې دا به څومره سزا ټیک کېږي څومره سبا نه ټیک کېږي نو هغه حالاتو سبا دې مناسبت سبا دې وګوري او دله به سزا ورکړي حد نه به کمی خو سزا به لازمي سزا نه خلاصېږي نه دا حدوداتو ته باش تعزیرات چې کوم دي لکه تعزیرات هند تعزیرات پاکستان دا هغه د تعزیرات دي چې دې کې دا حدودات نه دي د حدوداتو نه علاوه څه دي نو بده کې هغه مجرم ته حال ته قتل کېږي چې څومره حال کې د سمېږي دومره سزا به ته واورول شي خو حد تعزیر ته اړول تعزیر حد ته اړول دا قانونا جرم دی دا ناروا ده په دې مسله کې بیا اکثر عدالتونه خطا دي په دې مسله کې الله تعالی وایي فاعلم تاسې پوه شئ ان الله غفور رحیم چې یقینا الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی